من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. دا سورة بقره ده. اول خو دې سورت ته سوره الف لام میم ویل کی، خو چونکې نور سورتونو په سر کې الف لام میم راغلي دي، سورتونه داسې چې پای کې الف لام میم راغلي. الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم بعد غلبهم سيغلبون. هغه شان نور سورتونه یې پای کې الف لام میم راغلي دي. نو دا غینه د فرق لپاره ورته سوره بقره ویل کی. او سوره بقره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دور نه دا نوم د دې څه شوی دی، دا مشهور شوی دی. او هغه داسې چې د سورت کې د بقرې د غوا واقعه راغله، غوا ته ویل کی. د غوا واقعه پکې راغله، د غوا د حلالول او تفصیل سره واقعه د بیا رستو اسیم راځي. او چونکې د هغې د مناسبت د وجې نه دې سورت ته څه ورکړې ده، سوره بقره نوم ورکړی شوی. دې ته فسطاط القرآن ورته ویل کېږي، سنام القرآن. فسطاط دا خیمې ته ویل کېږي، قیامګاه. نو ځکه سړی اوسېږي، خیمه کې خلک اوسېږي، نو دې ته فسطاط القرآن ویل کېږي. چونکې په دې صورت کې دا صورت د قرآن چې کوم دی یو خیمه ده، مطلب چې په دې کې جامعیت دی، ډېر موضوعات، اهم موضوعات په دې صورت کې هغه الله تعالی څه کړي دي، بیان کړي. عقاید، شریعت او واقعات، کیسې د انبیاء کرام وغیرہ هغه پکې بیان شوي. احکامات پکې الله تعالی څه کړي دي، بیان کړي دي. سل د پاسه یا داسې چې کوم نسو احکامات هغه په دې صورت کې هغه څه شوي دي، بیان شوي. قسم احکامات پکې څه شوي دي، بیان شوي. نو ډېر جامع صورت دی. او زهراوین ورته ویل کېږي. زهراوین سوره آل عمران او سوره بقره دواړو ته ویل کېږي. چمکدار سورتونه، چمکدار. نو دام چمکدار سورت، چونکې حدیث کې ورته چې کوم دی اقرأ الزهراوین، زهراوین تاسو چې کوم دی څه کوئ وایي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي. دا به قرآن، دا به د قیامت په ورځ باندې ستاسو څه کوي، سفارش کې. دا سورتونه به لکه د وریځې په شان دي او صاحبان په شان دي راشي. او چې څوک دا وایي د هغه دپاره به دا سورتونه څه کوي، سوره بقره او سوره آل عمران، دا به د هغې دپاره سفارش کوي چې څوک دا سورتونه وایي. بهرحال بل دا کې پیغمبر علیه السلام سوره بقرې باره کې وایي چې تاسو سوره بقره لولئ، دا چې څوک لولي نو هغه برکت حاصلوي په دې سره. او دغه رنګې چې څوک یې پرېږدي نو هغه حسرت حاصلوي. بس افسوس به کوي چې څوک یې نه وي، څوک یې پرېږدي نو دغه به افسوس کوي، حسرت. او جادوګران په دې باندې چې کوم دی دغه نشي کولی، احاطه نشي کولی، استطاعت او طاقت نه لري چې په دې صورت باندې هغوی څوک احاطه وکړي. بعضې دغه کې دا هم راځي چې دا صورت څوک وایي نو د شیطانانو او پیریان دغې کور نه څه کېږي، تښتي. دې صورت ته ډېر لوی مقام حاصل دی، ډېر لوی مقام. آخري آیاتونه چې دي د هغه هم ډېر لوی د برکت آیاتونه دي، ډېر عظمت والا آیاتونه دي. اولني آیاتونه هم دغه شان دي. او په منځ کې چې کوم دی نو د ټول نه غټ آیات د قرآن چې عظمت په اعتبار سره، مرتبه په اعتبار سره لوی آیات دی، هغه آیت الکرسی ده. هغه هم په دې صورت کې نو څوک اول او منځ او آخر وایي، نو هغې لپاره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا هغه دغه بیان کړي دي. نو دا شپه ویل پکار دي. بهرحال نو دا صورت چې کوم دی دې ته فسطاط القرآن ورته ویل کېږي، د قرآن خیمه. او سنام القرآن ورته ویل کېږي. سنام د اوښ د خوب نه غالبا دې ته ویل کېږي. دا اوچت دی که نه، دا اوچت صورت دی که نه، دې شان والا صورت دی، عظمت والا چې کوم دی صورت دی. بهرحال او مدینه منوره کې دا صورت څه شوی دی، هغه نازل شوی. کرام را دینو فرمایي اول صورت
نزلت بالمدینه چې اولنی سورت چې کوم په مدینه منوره کې نازل شوې ده سورۃ فاتحه سورۃ بقره سورۃ بقره سورۃ بقره سورۃ بقره د سورۃ بقره اولنی آیاتونه دام په مدینه منوره کې څه شوي اولین په مدینه منوره کې څه شوي دي نازل شوي دي او د سورۃ بقره اخري آیاتونه واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله دا اخري آیاتونه سورۃ بقره دام په مدینه منوره کې څه شوي دي نازل شوي دام په مدینه منوره کې مطلب چې د ټولو کم اخري سورتونو د قران د ټولو نه اخري آیاتونه د سورۃ بقره اخري آیاتونه د قران د ټولو اخري آیاتونه سورۃ بقره اخري آیاتونه دي او د قران د ټولو اخري آیاتونه دا په مدینه منوره کې څه شوي نازل شوي نو او د دینه پته لګي چې الله تعالی قران مجید کې فرمایي کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل پتا سبحانه روزه فرض شوی ده څنګه چې په نور امتونو باندې روزه شوی ده هغه فرض شوی ده نو روزه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام با چې کله مدینه منوره ته په اول کال باندې شو لاړو نو اول کال نه د عاشورا روزي نیولې کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم نو فرمایي چې د دې آیاتونو نو وخت شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هغه آیاتونو پوری او سو آیاتونه دا چې دینو د عاشورا د روزې سره متعلق دي او پیغمبر اسلام په اول کال باندې چې په مدینه منوره کې کومې روزې نیولې نو هغه د عاشورا روزې او د رمضان المبارک روزې د دویم کال نه نیولې د هجرت د دویم کال نه پس چې کوم دې څه شي دویم کال نه د رمضان مبارک روزې نیولې نو شهر رمضان الذي دا د رمضان سره متعلق د رمضان د روزو سره او صفا واضحه ده چې شهر رمضان الذي د رمضان چې کومه میاشت ده بهرحال انزل فی القرآن په دې قرآن نازل شوی دا خو بیا موضوع ده خو د دغې نه چې کوم دی نو د دغې تعلق د رمضان سره او د رمضان مبارک روزې پیغمبر علیه السلام په دویم کال د هجرت باندې څه شوي نیولې دي نو اول کال د هجرت په مدینه کې او دویم کال د هجرت په څه کې او مدینه کې نو بهرحال مدني دور ټول دې صورت داغې څه کړې ده احاطه کړې ده نور آیاتونه هم را نازلې دي پیغمبر اسلام به داغې تعین کو چې دا آیاتونه په دې صورت کې کېدوي دا آیاتونه په دې صورت کې کېدوي او سورې بقره به ځان له شروع وه تر اخره پورې به دا څه وه ځان له شروع وه نو د دې خپل آیاتونه هغه به په دې کې دغه کول خو تر اخره پورې سورې بقره څه شی ما خو تاسو ته ویل د قرآن د ټول نه آخري آیاتونه هغه د سورې بقرې دي واتقوا یوما ترجعون فيه الى آخري آیاتونه د قرآن او دا په سورې بقره کې چې کوم دي سورې بقره آخري آیاتونه د قرآن د مدني دور ټول دور چې کوم دی احاطه دا چا کړی ده د سورې بقره چې کوم دی سورې بقره په ټول مدني دور کې سات وخت په وخت باندې څه شوی ده دا نازل شوی ده نو بهرحال دې صورت ته چې کوم دی ډېر عظمت او شان حاصل دی سبا له چې کوم دی بیا ربط تعلق د مخکینی صورت سره د دې صورت سره دا سره والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.